أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. د الله د کلام دا اولنی حصہ شروع ده او دې حصہ کې دا دویم صورت ته سورة البقره. نو سورة بقره اخرنی حصہ ده. سورت سلور حصے اول حصہ کې اثبات التوحید، دویم حصہ کې اثبات الرسالت او دریم حصہ کې اثبات د جهاد فی سبیل الله او اخرنی حصہ کی انفاق فی سبیل اللہ. دا اللہ پلار کی مال لگول. نو د دې انفاق او د مال د لګولو مصارف بیان کړل. چاله به ورکه للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. هغه خلق چې بنکړې شوي دي په لار د الله کې. د الله لار څه دی؟ علم، سبق، جهاد. دا خلق بنکړې شوي دي د کار او کسب نه په طلب د علم کې دي. نو دې خلکو له ورکوي. بیا دا مال با کم وخت کې لګول غوړی؟ د شپې به غوړی، د ورځې به غوړی، د جمعې شپه، د هفتې ورځ، د اتوار ورځ. د دې بیان کوي. او د دې ځای نه دریم باب دی د 283 پورې. اول کې زجر دی او تخویف اخروی په اصحاب الربا، هغه خلق چې هغوی د سود کاروبار کوي. نو په ناروا طریقې باندې مال ګټل او بے خرچ کول دا نقصان دی. حلال طریقه باندې وګټه او بے خرچ کا. او مقابله د دې کې بشارت ته زیر مومنانو ته او بیان د هغو امورو چې هغې باندې انتظام او معاشره جوړیږي. نو صدقه وکا او صحیح ځای کې ولګوه، مستحقینو له ورکا چې څوک مستحق دي. بیا د دې اوقات به څنګه وي؟ الله فرمایي الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه. هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه باللیل د شپې والنهار او د ورځې سرا پټ وعلانیه او ښکارا. مقصد یې څه شو؟ مقصد دا شو چې انفاق هر زمانه کې کوا، د شپېم کوا، د ورځېم کوا، ښکارېم کوا، پټېم کوا. موقع ته ګوره. د شپې ضرورت راغی د شپې مال ولګوه، د ورځې ضرورت راغی د ورځې ولګوه. ښکاره ضرورت ته ښکاره ورکا چې نور خلکو ته ترغیب میلاو شي. او کله پټ ضرورتي ضرورت دا معنی ده چې ښکاره ورکولو ته حاجت نشته دی، پټ یې ورکه صدقه ده. نو بیان د دې چې حالاتو ته ګوره. هر زمانہ تخصیص نشته دی چې د جمعې په شپه خیرات وکړه، د اتوار په ورځ یې وکړه. بعضې خلک دا تخصیصات کوي. په صدقاتو کې تخصیصات نشته دی. کم وخت چې ته میسر شو، آسان شو او الله له توفیق درکړی دی، بس لګوې. نو د شپې او د ورځې ښکاره او پټ. فلهم اجرهم عند ربهم. نو د دې خلکو دپاره چې صدقې کوي او مناسبې کوي، فلهم اجرهم د دوی دپاره اجر او ثواب د دوی دی عند ربهم په نزد د خپل رب. ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به یې خپه او غمجن.
راتلونکي وخت کې به پې یره نه وي او په تیر پسې به غم نه کوي الذین یاکلون الربا هغه کسان چې کوي معاملې د سود یاکلون یې وویو چې خوري سود چې خوري نه او د دې طریقې سره مال ګټي مال چې سړی ګټي نو بس خامخا یې خوري الذین یاکلون الربا یاخذون الربا کاروبار د سود کوي نو د دې سړي حالات دی چې د قبر نه راپاسېږي نو لیونی به راپاسېږي الله اکبر کبیره الله دې موږ د سود د معاملاتو نه بچ کي دا ډېر ناکاره کاروبار دی او د دې سودخور سره ډېر خلک وره تباه کېږي سود چې پخپله کوي هغه سړی چې د هغه دپاره ګواهي کوي هغه سړی چې د هغه دپاره لیکل کوي او هغه چې خوري هغه چې ول تیاروي دا ټول د سره په دې سود ګناه کې شریک دي نن سبا کاروبارونه ټول داسې دي چې الله دې زمونږ په حال رحم وکړي سود دی او دا د سود معاملې یو دا دی چې یو شی ورکې چې دا شی والا او بیا به مالا دونه راکړي لکه خلک پیسې ورکوي قرض داسې خلک دي مال ورسره دی ستا پیسو ته ضرورت شي څوک دی بیمار شي نو ته وله ورشي چې ماله 100,000 روپۍ راکوئ والا بیا به ماله 50,000 راکوي دا 50,000 پسې سود علي داسې خلک دي په قرض داسې پیسې ورکوي خو سود غواړي یا ستا یو شی په کار شته د چا نه رالی من غنم راکا چې زما غنم راووتل بیا به تاله 1.5 من درکم دونه سیز راکا نو په دې شیزونو کې جنس واحده کې زیادت دا ربا ده او بعض خلک په قرض کې داسې کوي نو دام غوره خبر نه ده چې دا شی په نغدو په 10 روپۍ او په قرض باندې په 15 په دې باندې بعض علما رد کړی دی چې دا زیادت په دې کې راځي دام صحیح نه دی نو احسان پکار دی الله رب العزت دنیا کې موږ له مال راکړی جیداد یې راکړی نو دا پیسې موږ پکار دی چې چا سره مدد کوو نو د الله د رضا دپاره یې وکړو په هغې کې زیادت ونکړو الذین یاکلون الربا کسان چې کوي معاملې د سودو لا یقومون نه به راپورته کېږي د قبرونو نه په ورځ د قیامت الا کما یقوم الذي مگر په شان د راپورته کېدلو د هغه سړي یتخبطه الشیطان من المس چې پریشانه کړی وي د لره شیطان دتا من المس د رسېدلو نه یتخبطه الشیطان ګډوډ کړی د لره شیطان پریشانه کړی د لره شیطان پیری چې په سړي کینی یا په چا باندې پیریان راشي نو لتې وایي ویښته شو کوي جامې څیرهیي او کم ځای کې چې را پرېوتو که د چت نه ځان را وغورځو که بل څه چلې په ځان نو دا سودخور سړی به قیامت کې دقسې راپاڅېږي د قبر نه چې راپاڅېږي لیونی به ګډوډ کړی به یې د لره شیطان من المسې ته درته د رسېدلو نه دا ولې د دې سزا داسې خطرناکه چې لیونی به د قبر نه راپاڅېږي ځکه دی به ویله ذلک دا بانهم په سبب د دې چې دی بېدینانو خلکو قالو ویل به دنیا کې انما البیع یقینا اخستل خرڅول مثل الربا دا په شان دي د ربا یعنی ربا یې داسې حلاله ګڼله چې د دې نور اخستلو خرڅولو د بیع شراب تشبیه به د ربا سره ورکوله ربا په شان
بیع په شان د ربا ده، ربا یې حلاله ګڼله. نو اوس هم داسې خلک دي هغوی ته په دې ربا کې څه نقصان نه ښکاري، خو دا عام چې موږ او تاسو اخیستل خرڅول کوو هغوی ته ربا دغسې ښکاري، څه نارواو ته نه ښکاري، ګناو ته نه ښکاري. نو دی به ویله بیع چې د په شان د ربا ده، یعنې دونې دا ربا چې دی حلاله او پاکه ګڼله. ان الربا اصل کې داسې دی، ان الربا مثل البیع، دی به څه ویله ان البیع انما البیع مثل الربا، قلب دی پکې. حال دا دے اللہ وی استادا پیسل غلط دا وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ حلال کړی دے کاروبار بیع اخستل خرڅول دا خو حلال دی، وحرم الربا او دا سود چې دی دا یې حرام کړی دی. نو ته حرام کار چې دی هغه حلال ګڼي، او دا مسله تاسو ته معلومه ده چې تحریم او تحلیل دا چې یو سړی وکړي په دې کافر کیږي. یو شی حرام دی او ته ورته حلال وې، او یو شی حلال دی ته ورته حرام وې، دا کفر دی. الله وایي ته سوچ وکړه، ما بیع او شراء اخیستل خرڅول دا حلال کړي دي، وحرم الربا او الله ربا حرام کړی دا، نو ته څنګه دا جایز ګڼي؟ الله حلال کړی دا بیع اخیستل خرڅول، وحرم الربا او ربا یې حرام کړی دا، چې حرام کار ته دی حلال ویو خو کافر شوی کنه. ولې ځان کافر کې؟ لعن الله آکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه، دا الله لعنت ته هغه سړي باندې چې آکل کوونکی د ربا وي، چا باندې چې خوري هغه هم ورسره لعنتي شو، د هغې دپاره چې څوک ګواهي کوي هغه هم لعنتي شو، څوک چې د دې لیکلو والا دی هغه هم لعنتي دی. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، چاته چراغ موعظة نصیحت من ربه د طرفه د خپل ربنا حکم راغی چې ربا حرامه ده ځان ته وساتئ دا مه کوئ، چاته چې نصیحت راغی د طرفه د ربنا فانتهى نو دی منې شو، فله ما سلف نو د ده دپاره هغه څه دي چې مخکې تیر شوي دي. څه معنا؟ دی به خپل رأس المال والی او زیادت بنالی، لکه 100 روپۍ دې ورکړي دي او تا پې سود 10 روپۍ دې پې سود ایښی دی، نو دا 100 باخلي او دا 10 به نه غواړي، خپل مال به والی او زیادت به نه غواړي. وامره الی الله او د کار نور حواله دی الله ته، بیا به حساب کتاب سره الله کوي، الله سزا ورکوي، معاف کوي. ومن عاد او څوک چې پس د دې نصیحت نه پس د دې بیان نه عاد واپس شو د ربا سود او ګاڼو ته، حکم الهي راغی چې دا مه کوئ، دا ناروا دی، دا حرام دی، او بیا هم یو سړی دا سود کوي ګاڼې کوي. ومن عاد څوک چې واپس شو دې سود ته فاولئک اصحاب النار، نو دا د اور والا دی، هم فیها خالدون، دی به په دې اور کې همیشه یي. یمحق الله الربا ویربي الصدقات، خلک وایي چې په سود باندې مې مال ډېر کو او 10 مې ورکړې وي او 100 مې واخیستې، نه نه، ته په ګټه او تاوان نه پوهېږي. په دې سود او ګاڼو سره الله پاک ستا مال ختموي. یمحق الله الربا، ختمئی ہلاکئی اللہ پاک الربا، مال د سود او د گاڼو، په گاڼه او په سود چې د کم مال ګټلی دی هغه مال الله څه کوي؟ هلاکئی، ختمئی.
ويربي الصدقات او الله زیتی مال د صدقو، هغه مال چې په حلاله طریقه دی ګټلې دی د هغې زکات دی ادا کړی دی، د الله حق دی پکې ورکړی دی، داسې مال الله سوا کوي زیتی، الله پکې خیر اچوي، الله پکې برکت اچوي. والله لا يحب كل كفار نسیم، الله مینه نه کوي د هر یو کافر اسیم ګناهګار. کفار صيغه د مبالغې ده چې حرام ته حلال وي. کل کفار، الله مینه نه کوي کل کفار، هر کافر چې هغه حرام ته حلال وي. سود حرام دی او دی حلال ګڼي، دا کفار شه کنه. اسیمن او ګناهګار په کولو د ربا، حلال ګڼلی کفر دی او کولی ګناه ده، ګناه کبیره ده کنه. یو سړی سود حرام ګڼي خو کوي، سود حرام ګڼي خو کوي، ګناهګار دی. او یو سړی سود حلال ګڼي نو کافر دی. کفاره وسیمې دواړه راوړل. کفار هغه چاته چې سود حلال وي او وسیم کون کې د دې ربا، دا ګناهګار دی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا کسان چې ایمان راوړی دی او عمل کړی دی نیک په طریقه د پیغمبر، واقاموا الصلاة او منځونه قائم کړل، اقامت الصلاة وکړه، اعمال صالح کړل او پابندی د مانځه وکړله، وآتوا الزکاة او زکات ورکو، لهم اجرهم د دې لپاره اجر او ثواب دی عند ربهم پنځ د رب دوی، ولا خوف علیهم نبیر په دی باندې، ولا هم یحزنون او نبی دی خفا او غمجن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان والاو د الله نه ویریږئ، وذروا ما بقي من الربا او پرېږدئ هغه معاملې چې باقي پاتې دي د سود او د ګاڼو نه، هغه معاملات چې تاسو کړي دي او کمی پیسې او حسابونه هم چاته پاتې دي هغه پرېږدئ، هغې نه تېر شئ. د الله نه ویریږئ، وذروا او پرېږدئ ما بقي من الربا هغه چې باقي پاتې دي د معاملې د سود نه. څه معنی ده؟ معنی دا ده اترکو مالکم علی الناس من الزیادة علی رؤوس الاموال. ستا خپل 100,000 روپۍ دي او زیادت تی پې 10,000 ایښی دی، نو دا خپل 100 بالي او دا 10 دا زیاتوالی چې دی دا پرېږدئ. پرېږدئ هغه چې باقي پاتې دي د ربا د سود نه. ان کنتم مؤمنین، که یی تاسې مؤمنان. د ایمان والاو نښه دا ده چې یو شی حرامي هغې نه ځان وساتي. ځکه تاسو مؤمنان یې، نو د مؤمن صفت دا دی چې ربا حرامه شوه نو زیادت مه غواړه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، کچېته تاسو دا کار ونه کو سمانا بیام زیادت علی تحریم راغی د سودو چې دا حرام دی مې کوه، ته بیام ته نه قلاریږي بیم کې، او یا دا دی چې خپل زیادت م غواړي چې دا خو زما او ستا معامله و مخکې م کړې وه، زما پیسې 15 کاله تا سره پرتې دي، نو ماله به خپلې زیاتي پیسې راکې. که څوک دا کار ونه کړي څه معنا بیام سود کوي او بیام زیادت غواړي. فاذنوا بحرب من الله، نو په دې خبره باندې خبر شي چې دې تیار شي جنگ د الله او د رسول ته. فاذنوا بحرب من الله ورسوله، تیارې وکړئ جنگ د الله او د رسول ته. دې دو خبرو باندې الله اعلان د جنگ کړی دی، یو سود او غاڼې. کم سړی دا سود او غاڼه نه پریږدي او خاخ مخای کوي، نو قرآن وایي فاذنوا بحرب من الله ورسوله، دا الله او د رسول جنگ ته تیار شي. فاذنوا فاعلموا بحرب من الله، خبر شي چې د الله جنگ او د رسول الله جنگ ته تیار شنو، او یقین وکړئ په دې خبره چې د الله او د رسول سره د مقابله او جنگ شروع کو چې ته سود کې او نه پرېږدي.
او حدیث کې راغلی دی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، څوک چې زما د اولیاء سره دشمنی کوي نو زما سره اعلان د جنگ دی. سود غاڼه باندې الله اعلان د جنگ کوي، او څوک چې د الله د اولیاء د الله د دوستانو سره دشمنی کوي نو هغه سره اعلان د جنگ دی. تیار شئ جنگ د الله او د رسول ته. وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، که تاسو توبه ویستله ستاسو دپاره به صرف رأس المالی، سر د خپل مال، خپلې پیسې واله زیادت مال مه کوه. لا تظلمون ولا تظلمون، تاسو به ظلم نه کوئ په طلب د زیادت چې زیاتې غواړي، زیاتې به نه غواړي. ولا تظلمون، او په تاسو به هم ظلم نشي کېدی بنقصان الاصل، چې ستا پیسې کمې شي. ستا 10,000 روپۍ وي 10,000 به تا ته میلاویږي. تاسو ظلم مه کوئ چې زیاتي غواړئ، او په تاسو به ظلم نشي کېدی چې ستا د پیسو نه کمې وشي. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، څه معامله شوې ده، پیسې دې ورکړي دي، هغه سره اوس نغدې نشته دی، نو صبر ورته وکړه، یو میاشت دوه زیاتو کم څه وخت ته انتظار وکړه. که چېرته وي دا سړی چې تا وله پیسې ورکړي دي خاوند تنګ دستی، لاس یې تنګ دی، فنظرة إلىٰ میسره، انتظار به کولی شي د هغه پراخۍ ته، اسانۍ ته. وان تصدقوا خیر لکم، او دا چې تاسو صدقه وکئ، دا پیسې ورته پرېږدي، غریب دی څه ورسره نشته دی، وی ورور هغه زیادت هم نه غواړم، او هغه ما ته خپلې پیسې هم پرېښودې، دا کار حرام دی. ما 10,000 روپۍ درکړې وي 15,000 پکې سود و، سود مې هم درته پرېښی دی او خپلې پیسې مې هم درته پرېښودې. بعضې داسې نیکان خلک وي، که تاسو صدقه وکئ ترک د رأس المال وکئ خیر لکم، دا ستاسو دپاره ډېر غوره دی. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ، که ثواب ګټې نو دې کې ستا دپاره ډېره پیدا ده. نور بیا صورت ال عمران کې هم راځي، صورت نساء کې، صورت روم دې کې به بیا د سود نور آیاتونه راشي، تخویف اخروي. واتقوا یوما، ویریږئ د هغې ورځې نه، ترجعون فیه الی الله، چې واپس به کړه شي تاسو په هغې کې الله ته. ثم توفا کل نفس، او بیا به پوره ورکړی شي هر نفس ته ما کسبت، جزا د هغې عمل چې د کسب کړی دی. توفا کل نفس ما جزاء ما کسبت، جزا د هغې عمل چې د کسب کړی دی، ښې کړي دي که بد، د هغې جزا او سزا به ورته میلاو شي. وهم لا یظلمون، په دی به ظلم نشي کېدی په نقصان د حسناتو او په زیادت د سیئاتو. وهم لا یظلمون، په دی به ظلم نه کېږي چې نیکۍ کمی شي، چې څونه نیکي دې کړې ده کمیږي نه، زیادت ډېر ثواب به درکوي خو ستا نیکي کمیږي نه. او دام نه کېږي چې تا ګناه کړې ده او تا پسې زیاته حساب شي، نقصان د حسناتو هم نه راځي او زیادت د سیئې هم نه کېږي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی د آیات په ذیل کې چې دا اخرنی آیات دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل شوی مدینه منوره کې. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، اخره پورې. دوا قول دی د مفسرینو، یو قول دا دی چې د دې آیات نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 شپې ژوندی و، 9 شپې پس د دې نبی علیہ السلام وروسته وفات شو. او دویم روایت دا راغلی دی چې یو میاشت نبی علیہ السلام ژوندی و د دې آیات د نزول نه بعد، 11 ورځې وی ژوندی و نبی علیہ السلام. نو دا اخرنی آیات دی چې په نبی علیہ السلام نازل شوی دی.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. دا آیات تے او دی آیات کی اصلاح المعاملات او دیتے ہوئی تنویر علی ما سبق. پا مخکنی سبق مانے رنا چاہیے. جہاد ذکر شو، انفاق ذکر شو. نو اخستل خرڅول د مسلمانانو په اجتماع کې نو سود گاڼې بنکې اخستل خرڅول شریعت مطابق بکې. نو دا اخستل خرڅول چې چاله څه ورکې د چانه څه اخلي نو دا به صحیح طریقې سره کې چې سبا له ستاسو په منځ کې جګړه رانه شي. نغد مانی یو شی ورکې دا شی والا 10 روپۍ بس صحیح شو. دا شی والا پیسې راکړه. یو شی ورکې 15 ورځې 10 ورځې 20 ورځې پس به پیسې راکې. دا شی والا 20 ورځې پس به پیسې راکې. خدا به لیکي فاکتبوه. دا ولیکه. دا شی چې د دې جنس په دې شکل کې دی، دا معیار دی، دا اندازه ده. دا شی ما دې پلاني له ورکړو په 2 روپۍ. اوس یې پکې نغد راکړې یا ټولې قرض شوې او دې باندې به ګواهان هم ونیسي. هغه به هم په دې لیکل خط کې لیکل به وکړي. نو سبا لکه دا سړی نه نو تا سره به سند موجودي. د هغه بچي، د هغه ورونه، د هغه زامن به تاله پیسې درکړي. زمونږ په دې پښتنو کې ډېرې طریقې چې دی په دې معاملات اخیستلو خرڅولو کې د شریعت پابند نه دي. خو زه تا پیژنم ته ما پیژنې، زه تا پیژنم ته ما پیژنې. دا شیواله دا راکا بس. دا منګه داسې نه کوو چې دا ولیکو. د دې لیکل پکار. چاله چې څه ورکوئ، د چا نه چې څه اخلئ، د دې لیکل کوئ. سند ځان سره په لاس باندې ساتئ. دا شرعي مسله ده. سبا له به ته نه بیا به یا به هغه چا باندې چې د حق دی هغه به نه بیا به تا سره څه ثبوتي. داسې شته دی زمونږ په رشته دارانو کې داسې خلک موږ ته معلوم دي. چاله څه ورکړي دي هغه خلک پې اوس منکر دي، وایي ماله دې 1 روپۍ ده، سند سره نشته دی، لیکلې ترې نه دي اخیستې. نو اوس هغه غریب څه وکړي؟ نو ته خو په خپلو پیسو څوک خو وجلی هم نشي. دا وجل هم ګران کار دی. ځان له څوک دښمني نه ګوري که نه. په قرض باندې پښتانه وایي څوک سړی نه وژني. صبر به کې وروره پیدا شوي له در کومې نن بشي سبا بشي بله ورځ بشي. که زه نه وم زما بچی به یې درکړي. خو په دې کې بنیادي خبره دا ده چې په دې کې ګواهانې مي، په دې کې لیکلې مي، دواړه طرف ته لیکل شوي، سند موجودي چې سبا له جګړه نه راځي. نو اخیستلو خرڅولو دې کې پکار دا دی چې د شریعت مطابق د اخیستل خرڅول وشي. الله فرمایا یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې تاسو یو معامله کوئ معامله د قرضو الی اجل مسمى تر یو نیټې مقررې پورې فاکتبوه نو دا ولیکئ. اول امر څه دی؟ فاکتبوه لیکل. امر د پاره د ایجاب دی. وی معامله قرض کې نو دا ولیکا. فاکتبوه وی لیکئ. لیکن کې بسو کې ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. لیکل دیو کې ستاسو په منځ کې کاتب یو لیکون کې بالعدل په انصاف. نن سبا په دې بازارونو کې خلق دې ته ناستي شټام ورته وایي دا سرکاري کاغذ دی. چاله څه ورکې کور ورکې قرض څه ورکې ورشه شټام باندې سره لیکل وکړه او مکمل هغې کې به ستا نمبر هم واچوي، ستا د شناختي کارډ نمبر به پکې واچوي هر څه. نو سبا لکه ته نه وي یا هغه سړی نه و نو دا سند به موجود وي. ودې لیکي ستاسو په منځ کې کاتب لیکونکی بالعدل په عدل او په انصاف. عدل انصاف لا یزید ولا ینقص، زیاتوالی او کمی به نه کوي
چې ته ورته ووایې چې ولیکه جي چې 100,000 روپۍ مې دې سړي له قرض ورکړي دي، هغه د 100 په ځای باندې 2 ولیکي یا د 100 په ځای 15 ولیکي. نه داسې به نه کوي، کاتب به زیاتی نه کوي. ولا یأبه کاتب ان یکتب کما علمه الله، ولا یأبه انکار به نه کوي کاتب لیکون کې ان یکتب د لیکلو نه کما علمه الله لما علمه الله، د دې وجه نه چې الله ولا علم ورکړی دی. تا ته الله د لیکلو طاقت درکړی دی، ته لیکل شي کولی. تا ته وایي چې ماله دا ولیکه، نو تی ولیکه نه، دی به انکار نه کوي چې زه نه لیکم. د دې وجه نه چې الله د علم او پوهه ورکړې ده. فلیکتب، نو دا کاتب د لیکل وکي. ولیملل الذي علیه الحق، بیان دی وکي هغه سړی چې په هغه باندې حق ثابت دی، چې حق دی پې پیسې دي پې هغه دې بیان وکي. ودې وایي چې آو دې سړي نه ما پیسې واخیستلې یا مې دا شی ترې واخیسته، په ما یې دونه قرض شو. سړی به بیان وکي، بیان دی وکي هغه سړی چې په هغه باندې حق ثابت دی. ولیتق الله، ودېرېږي د الله نه ربه چې د رب دی. ولا یبخس منه شیئا، او نه دې کمی منه د دې حق نه شیان هېڅ شی. چې پیسې پې 100,000 دي او دی وایي 15,000 ولیکه، دا 15 دې پکې ولې پټې کړئ؟ کمی دې نه کوي منه د دې حق نه شیان د هېڅ شي، حق کې دې کمی نه کوي. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، کچې وي هغه سړی چې په هغه باندې حق دی سفيها قمقل او ضعيفا یا کمزوری او لا يستطيع او یا طاقت لري ان يمل د بیان کولو. درې خبرې وکړلې. چا باندې چې حق دی هغه یا سفیه وي قمقل وي، په خبره نه پوهېږي، یا ضعیف دی دونه کمزوری دی چې هغه تلی نشي، او یا طاقت لري په ژبه باندې چاړه دی. او لا یستطیع ان یمل، او یا طاقت لري ان یمل د بیان کولو. هو دغه سړی چې چا باندې حق دی، دا صحیح سفیه دی یا ضعیف دی یا طاقت ته خبرو نه لري. نو څه به کېږي؟ اوس نورو بچې به یي، ورور به یي، زوی به یي، څوک به یي که نه. فلیملل ولیه بالعدل، نو بیان دی وکي. فلیملل، بیان دی وکي ولیه د ده ولی وارث د ده څوک به یي که نه، بالعدل په انصاف هغه دې بیان وکي. دی په خپله نشي کولی، جبه خبرې نشي کولی، ضعیف دی، قمقل دی، نو د ده به بل څوکي، بچی به یي، ورور به یي، بل څوک به یي، هغه دې خبرې وکي، هغه دې بیان وکي کاتب ته، او کاتب به ولیکي او 2 ګواهان به پې ونیسي. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، 2 ګواهان به ونیسئ تاسو د سړو ستاسو نه. دا یملل املا دې ته ویلی کېږي چې یو سړی خبره کوي او د هغه خبره تا ته نه رسېږي او د هغه بلې بل ته ووایه، بلې بل ته ووایي، شا پورې آواز ورسېږي. د ابن جوزی په درس کې به 100,000 شاګردان ناست وو، 100,000 شاگردان طالبان، هغه کې به مستملین و مستملین. مستمل څه ته وایي؟ دلته ما خبره وکړله حدثنا، نو په 2م صف کې به سړی ناست و هغه به ویل حدثنا، په 3م کې به ناست و هغه به ویل حدثنا. 100,000 خلق څونه صفونه به و، نو دا حدثنا ټکی به په یو نیمه ګنټه کې تر اخره صفه پورې ورسېده. بیا به استاد ویله چې ټکی به ویو، هغه به بیا وویو، بیا به تر اخره پورې ورسېد. ابن جوزي په درس کې 100,000 شاګردانو،
او دغه مستملین به لوډ سپیکرې نه وي. اوس خو موږ سره داسې اسباب دي چې دلته ستا اواز هم هر ځای ته رسوي. بدې ځای کې به سړی یم نه په ټولو دنیا کې ستا خبرې اورېدی کېږي. څنګه اساني شوله. او هغې غریبانانو ته دونه تکلیف و چې شاګردان یې بیا مخې ته ناست 1,00,000 خلک به ورته ناست و او هغه به خبره کوله په هغې سب کې به بل کوله هغه بل به کوله او بل به کوله داسې به یې رسول اخره پورې. د ابن عاصم ابن نبیل په درس کې وی 1,00,000 شاګردانو او د هغه 300 مستملین و 300 چې ده به حدثنا ټکی ویو نو شاته به دغسې پسې بل ویو بل به ویو بل به ویو بل به ویو. نو دا فلیملل ولیه بالعدل بیان دی وکړي د ده ولی په انصاف. واستشهدوا شهیدین من رجالکم ګواهان ونیسئ 2 سړي من رجالکم 2 کسان من رجالکم د سړو ستاسو نه 2 سړي به ګواهان شي چې دې سړي د باندې قرض دی هغه به ووایي چې او په ما باندې قرض دی 2 کسان به پې ګواهان ونیسي. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان که چېرته نه وي 2 سړي نو 1 سړی وامرأتان یو 2 زنانه. 2 سړي په یو ځای نه وي نو 1 سړی او 2 ښځې برابر دي. ممن ترضون دغه چانه چې تاسو یې غوره کوئ من الشهداء د ګواهانو نه. ښه خلکي چې دروغ نه وي چې تاسو یې غوره کوئ د ګواهانو نه. نو بیا د دې 2 ښځو ذکر یې ولې وکړو هغې وجه یې ویلې ده. 2 ښځې 1 سړي مقابل کې 2 ښځې دي 2 سړي دي یا 1 سړی دی دویم سړی نشته دی نو 2 ښځې د هغې په ځای ګواهي وکړي. نو دا 2 ولې وویله وجه یې ذکر کوي. دا نه چې ښځې په دې خفه شي چې یاره بس موږ د 1 سړي په ځای 2 حساب کړلو. نه قرآن وی ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. وجه دا ده چې د دې ښځو نه خبرې ډېرې هېرېږي. د ښځې نه خبره ډېره زر هېرېږي نسیان یې ډېر دی نو د دې نه به خبره هېره شوي. نو دا بله ملګري به ورته ووایي چې خورې تا نه خبره هېره ده اما او تا چې دواړو ګواهي کړې وه. ان تزویلا که چې ته هېر شي احداهما د دې یوې تنې نه د دې یوې تنې نه خبره هېره شي فتذکر احداهما الاخرى نو ور یاد به کي دې ته بله ملګري اب ورته خبره را یاده کي. د ښځو نسیان ډېر دی هېرېدل ډېر دي. په دې کورونو کې همیشه یو شی یو ځای کې کېږي بیا ترې ځای ورکي. ته ولله څه ورکړي ماښام دا واله سارې ته غواړي چې بېګا مې له څه درکړه هغه ماله راوړه دا به پسې ګرد ګرځي. دا کمره به لټ پلټ کي بالښت به م ګوري هر ځای به ګوري. وایي څه ګوري څه ګلې ونه شو وایي هغه بېګا چې د څه راکړي و ځای رانه هېر دی بیا ترې ځای هېري. دا ولې ذهنونه یې کمزوري دي. هغې وجه دا ده چې دې غریبانانو باندې کارونه ډېر دي. کور کې ماشوماني بچي د هغې دپاره د صفایي انتظامي د هغې د روټۍ انتظامي د خاوند سوچ او فکري نو خبرې ډېرې که نه خامخا ترې هېرېږي. نو هغې ته ګناه نشته. نو د دې وجې نه الله رب العالمین په هر څه باندې عالم دی هر څه ورته معلوم دي. ځکه ښځې په ګواهۍ کې 2 وویله او وجه یې موله وویله که د دې یوې ښځې نه خبره هېره شي نو دا بله ملګري به یې ورته ور یاد کي. ولا یاب الشهداء اذا ما دعو او کله چې انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعو کله چې دی راوبللی شي ګواهۍ دپاره. ګواهانو ګواهي کړې ده او ته ورته وایې چې راځئ ما سره لاړ شئ نن د ګواهۍ ورځ ده نو هغه به انکار نه کوي. انکار به نه کوي ګواهان اذا ما دعو کله چې دی راوبللی شي د ګواهۍ دپاره. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ولا تسأموا مستړي کېږئ تاسو ان تكتبوه د لیکلو د معاملې نه د معاملې د لیکلو نه مستړی کېږه صغیرا او کبیرا که دا معامله
لږو پیسو وي او کبیرن او که د ډېرو پیسو وي، صغیرن وړه معامله وي او کبیرن که غټه وي، د 100 زرو د 100 زرو روپو خبره ده او د 10 لکو د 100 لکو خبره ده. په دې کې ستړي کېږئ مه. شریعت چې کومه خبره کړې ده دې کې ډېرې پیدې دي. مه ستړي کېږئ د لیکلو د دې معاملو نه، که لږه وي او که ډېره، الى اجله تر خپلې نیټې پورې. ذلکم اقسط عند الله، دا خبره ډېره د عدل او د انصاف د په نزد د الله، و اقوم للشهاده، او ډېره ثابتونکې ده دپاره د ګواهۍ. اقوم اثبت للشهاد شهادت، د شهادت دپاره هم دا خبره ډېره ثابتونکې خبره ده. و ادنا الله ترتابو، او دا خبره ډېره نږدې ده چې تاسو به شک نه پیدا کېږي. خبره به لیکل شوي، ګواهان به موجودي، خط به د سرۍ، شټامپ به د سرۍ، نو جګړه به د کوم ځای نه راشي؟ خو جګړه په دې راځي چې ګواهان نه وي، لیکل نه وي، خط نه وي. سبا له سړی مړ شي او ته ورشي بچو ته وایې چې زما پې 100,000 روپۍ وي، او وایي زه ترې څه خبر یم، کوم ځای دې ورکړي دي، تا سره څه ثبوت دی؟ او چې نیکان خلک نو دا خو به کار به کړی، هغه به ځان له هر څه لیکلي. نیکان خلک چې هغه باندې چې کومې قرضي هغه لیکلي. د مرګ ژوند څه پته لګېږي ورونو؟ چې 10 روپۍ او 20 روپۍ در باندې ولیکه، په کاغذ کې ولیکه. مرګ دا چاته آواز نه کوي چې زه نن راځم او سار راځم، او دا نه په بوډا دی او نه په ځوان دی. ځوانان روان دي، ځوانان. دا اوس نن به تاسو خبر شوي سئ، دا دلته د دې حاجي ګل دا زوی الله دې وله جنت الفردوس نصیب کړي، الله رب العالمین دې. پلار یې ډېر یو نیک مسلمان سړی و، او دا زامن یې نیکان هلکان دي. اکسیډنټ یې کړی دی، دا یو کس وایي زخمي دی، اوس مولي صاحب راته ویل، او یو چې دی وفات شوی دی. او سار موږ په دغه کې ولیده چې 3 بجې وایي جنازه ده. نو دې ځوانۍ ته چې وګوري، نو وړوکی ماشوم، نو دا خو د مرګ نه و، خو نیټه دقه وه، نیټه دغه وه. دله یې دقونه عمر لیکلی و، د دې نه دا عمر نور نه سوا کېده، او اجل یې مرګ یې ورته د دې نه لیکلی و چې ته به دقسې اکسیډنټ کېې، د دې نه به مړ کېږي. نو د مرګ څه پته نه لګېږي. دا خپلې کاتې صفا کول پکار دي. چا باندې قرضونه وي، چا سره څه حساب کتابي، د چاپي یا د دی، نو دا ځان سره یو کتاب، یو کاپي، یو رجسټر ساتل پکار دی، او په هغه کې دا ټول لیکل پکار دي. که ته سبا نه نه یې چې ستا حساب بچو ته معلومي. نو ځکه الله پاک وایي و ادنا الله ترتابو، او دا خبره به ډېره اقربه وي، ډېره به نږدې وي. څه ته؟ الی عدم الریبا، عدم د شک ته به دا خبره نږدې، تاسو به شک نه کوئ. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، مگر دا چې وي څه کاروبار تجارت حاضرتا، لاس په لاس حاضر، تدیرونها چې کوئ تاسو هغې لره په خپل منځ کې. یو شی دی نغد، واله جي دا 10 روپۍ دوکان له ورشي او دا شی راکه، 10 ګوندې ورکه او شی له درکړه، دې لیکلو ته ضرورت نشته دی. دا خو لاس په لاس خبره ده، پیسې دې ورکړې، شی دې واخیسته. نو نشته په تاسو ګناه په هغه تجارت کې چې حاضر وي لاس په لاس چې کوئ په خپل منځ کې. فلیس علیکم جناح، نشته دی په تاسو ګناه لا تکتبوها چې دا نه لیکئ، دې لیکلو ته ضرورت نشته. واشهدوا اذا تبایعتم، او ګواهان ونیسئ په خپل حق باندې چې کله تاسو اخیستل خرڅول بیع او شرا کوئ. واشهدوا علی حقکم اذا تبایعتم، چې کله بیع کې نو په خپل حق باندې ګواهان ونیسه، سبا له پته نه لګېږي. ولا یضار کاتب ولا شهید، ضرر به نشي رسولی لیکونکي ته او نه ګواه کوونکي ته.
ضرر به کاتب ته نه رسې چې کاتب غریب ته وایي چې اوس ما سره لاړ شه یو میل مزل را سره وکړه ته به پسې ورځي او ګواه ته هم ته تکلیف نه رسې نه دا قرباني به ته کې خامخا کاتبو له ته ورشه یا ګاډي ته ضرورت دی ګاډي کې ویسه ګواهي دپاره ضرورت دی عدالت ته ځي نو دا ګواهان له ته ګاډی ونیسه بویزه د ځان سره ضرر مه رسوه که نه ضرر به نشي رسولی لیکونکي ته او نه ګواهي کوونکي ته وان تفعلو که چېرته تاسو دا ضرر ورسو دا کار موږ مانه ضرر هم ورسو فانه فسوق بکم نو دا په تاسو باندې فسوق دی مانه خلاف دی د حکم د الله نه دا نافرمانی ده نافرمانی مه کوه ګناه مه کوه چې د یو کار دپاره بل نقصان کې اوس ګواه ته ضرورت دی کاتب ته ضرورت دی خو ته ورته ضرر رسې ته ورته تکلیف رسې نو داسې مه کوه که تاسو ضرر او تکلیف ورسو نو دا ګناه ده په تاسو باندې واتقوا الله ویرېږئ د الله نه ویعلمکم الله الله تعلیم درکوي تاسو ته د شرائع د دین ویعلمکم الله شرائع دینه تفسیر مدارک لیکي الله تاسو ته تعلیم درکوي د شرائع د دین والله د احکام د دین والله بكل شيء علیم الله دې پارشي باندې پوهه خبردار وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضا اوس داسې حالت دی چې په لار کې په سفر روان یاستئ نه لیکونکی شته دی او نه کاغذ شته دی او نه پین شته دی او نه ګواهان شته دی په لار روانې او د چا نه دې څه شی واخیسته نو دې کې څه وکړه دې کې رهن وکړه رهن څه ته وایي یو شی ورسره ګاڼه کېده دوه کسان دي په لار روان دي د یو ملګري دې د بل نه څه واخیستل قرض یې ترې واخیستل اوس دلته خو لیکلو کار نه کېږي دی ورته وایي چې دا شی نه ما واخیسته زما دا ګړۍ د ځان سره کا چې کور ته ورسېدلو بیا به دا معامله به ولیکو ګواهان به ونیسو هلته به یې ولیکو او بیا به زما ګړۍ بېرته راکړي نو داسې دا جایز دي او یا د او ته ورسره یو شی ګاڼه کېدې لکه نبی کریم علیه صلات وسلام خپله زغره چې دی مرهونه ګاڼه ایښې وه د یو یهودي سره وربشې ته اخیستې وي او نبی علیه صلات وسلام ته قرض اخیستې وي او زغره یې ورسره ایښې وه چې دا به تا سره یي چې کله مې له پیسې درکړلې بیا به ماله دا واپس راکړي وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ کچرته یې تاسو په حالت د سفر کې ولم تجدو او تاسو پیدا نکو کاتبا لیکونکی نشته دی ځکه دا د سفر حالت دی فرحان مقبوضه نو ګاڼه دا د دغې قرضدار سره مقبوضا ایښودلی شوي یو شی هغه سره ګاڼه کېدي چې دا والا زما دا موبایل والا زما دا ګړۍ والا زما دا سیز دا به تا سره چې کله کلي ته ورسېدو خبره به ولیکو بیا به ماله دا راکړي نو رهن ګاڼې ته وایي یو شی دی مقبوض د هغه سره ایښودلی شوی چې دا به تا سره وي مصدر په معنا د مفعول فرحان مقبوضتون اصل کې دی مرهونتون مقبوضتون دا شی به ورسره ګاڼه کېښودلی شي هغه سره به د هغه په قبضه کې وي چې دا به ستا قبضه کې چې کله مې پیسې درکړې زما شی به ماله راکړي فإن امن بعضکم بعضا که امین وګڼي بعض ستاسو بعض نور لرا بعض بایع دی او بعضا بل مشتری دی خرڅون کې دی او بل اخیستون کې دی نو اخیستون کې دا خرڅون کې دی بل چې څوک یې خرڅوي پې هغه څه وګڼي امین وګڼي چې امین وګڼي بعض ستاسو بعضو نور لره بایا چې دی مشتری امین وګڼي
فلیؤدي الذی اؤتمنا، نو ادا دي کې وته هغه شی او اؤتمنا امانته چې امینی ګرځولې دلرا په خپل امانت کې. ما تعالی شی درکو چې دا به تا سره نو تا باندې مې اعتماد وکړو، نو په کار دا ده چې دغه زما شی ما ته په ټیم باندې حواله کړي. کوم شي چې اعتماد کړی دی، چا چې تا په کوم شي کې اعتماد کړی دی، نو هغه اعتماد کې به خیانت نه کوي. ادا دي کې ورته هغه چې امانت امیني ګڼلې دلرا په خپل امانت کې. ولیتق الله ربه، ودېرېږي د الله نه چې د رب دی، دوکه دې نه کوي، خیانت دې نه کوي. ولا تکتموا الشهادة، او مه پټوئ تاسو ګواهي. ومن یکتمها، چا چې پټه کړه ګواهي، فانه آثم قلبه، بېشک ګناهګار دی د زړه. الله پاک په هغه څه چې تاسو عمل کوئ علیم پوه خبردار. الله نه څه پټ نه. دا آخرنی باب دی او دې کې دا 3 آیات دي، دا آخر د سورته پوری. په دې رکوع کې اعاده ده دغه مقاصد 4 څلور مقصدونه په صورت کې دا غټولو اعاده کوي. اولنې مقصد توحید، دویم رسالت، دریم جهاد، څلورم انفاق. د دې څلورو واړو اعاده کوي او تعلیم د دعا په آخر کې چې د الله نه به سوال کې، الله ته به عاجزي کې، الله ته به پریاد او زاری او جړا کې. نو هغې دپاره اول دعوه د توحید ذکر کوي. نو مخکې دعوه د توحید 3 کرته ذکر شوه او دا یې 4م کرت شو. اولنی دعوه د توحید اعبدوا ربکم یا ایها الناس اعبدوا ربکم. دویم ځل دعوه د توحید الهکم اله واحد. دریم ځل دعوه د توحید الله لا اله الا هو الحي القيوم. څلورم ځل دعوه لله ما فی السماوات وما فی الارض. دا څلورم ځل دعوه د توحید شو. خاص الله لرا هغه څه دي چې بر اسمانونو کې دي او هغه څه چې ښکته ځمکو کې دي، بر او ښکته اختیار د الله دی. لله ما فی السماوات، هغه څه چې اسمانونو کې دي او هغه څه چې ځمکو کې دي دا په اختیار د الله کې دي. خلقا و ملکا و عبیدا. تفسیر مدارک لیکي دا ټول د الله په اختیار کې دي. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. وَإِن تُبْدُوا که تاسو ښکاره کوئ ما هغه څه فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي، او تخفوه او یا یې پټوئ. که ښکاره کوئ او تخفوه او که پټئ. تبدو ښکاره کول او تخفوه پټول. که ښکاره کوئ او پټوئ نو دواړه حالتونه الله ته معلوم دي، د الله نه څه پټ نه دي. یحاسبکم به الله، نو حساب کوي تاسو سره په دې باندې الله. الله حساب کوي که ته ښکاره کوې او که پټې. الله نه پټ نه دي، الله به سره حساب کتاب کوي. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. نو بیا د الله اختیار دی، چاته بخنه کوي چې وی غواړي او عذاب ورکوي چاله چې وغواړي. الله په هر شي باندې قدرت طاقت والا دی. بیا چا دې آیات کې اشکالات ذکر کړي دي، خو هیڅ اشکال نشته دی، خبره ډېره صفا ده. ستا په زړه کې هغه سوچونه، هغه فکرونه هغه راځي، که ته ښکاره کوې او که پټې نو تا سره به حساب کتاب کیږي. وایي 2 قسمه سوچونه دي، یو اختیاري دي او بل غیر اختیاري دي. اختیاري څیزونه چې دي په هغې کې محاسبه ده، حساب کتاب دی، او کوم چې غیر اختیاري دي هغه معاف دي. تجاوز الله، نبی علیہ السلام وی الله معاف کړی دي عن امتی عما حدثت انفسها ما لم يتكلموا او يعلموا به. تفسیر قرطبی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما امت ته الله معاف کړي دي هغه څه چې د ده په زړه کې تیر شي تر څو چې پې خبرې نه کړي او څو پورې په هغې باندې عمل نه کړی زړه کې ډېر سوچونه راځي که نه سوچونه غیر اختیاري دي تا د یو شي قصد وکړو اراده دې وکړله هغه خبره دې کړې هم نه ده او شی د عمل دې کړی هم نه دی هسې په زړه کې د سوچ او فکر راغی نو په هغه پورې مواخذه نشته دی چې څو تا کړی نه یو یا دې په هغې تکلم کړی نه خبرې دې نه کړې عمل دې کړی نه نو یو اختیاري خبرې دي یو غیر اختیاري دي اختیاري کې محاسبه ده او غیر اختیاري کې محاسبه نشته دی او وروسته د الله د آیات په خپله تشریح ده لا یکلف الله نفسا الا وسعها هېڅ اشکال نشته دی مکلف نه دی یو نفس مگر د هغه د وس مطابق هغه سوچونه او فکرونه چې سړي ذهن کې راځي دا خو غیر اختیاري سوچونه دي دا ستا په اختیار کې نه دي دې باندې ته مکلف نه یې نو هغه وسوسې چې هغه اختیاري دي هغې کې به مواخذه یو چې کومې غیر اختیاري دي ستا په وس کې نه وي په هغې کې مواخذه نشته دی الله دې پارشي طاقت والا آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون اثبات رسالت ایمان راوړی دی نبی علیہ السلام په کتاب چې نازل شوی دی دته د طرفه د خپل رب نه والمؤمنون او ټولو مؤمنانو صحابه کرامو کل آمن بالله ټول ایمان راوړی دی په الله و ملائکته په ملائکو د الله و کتبه او په کتابونو د الله و رسوله او په پیغمبرانو د الله او دی به ویله لا نفرق بین احد من رسوله قالوا لا نفرق دی به ویله موږ فرق نه کوو په میندې یو د دې پیغمبرانو کې وقالو دی ویله سمعنا موږ د الله خبره اورېدلې ده عجبنا واطعنا او موږ تابعداري کړې ده یا الله ستا د امر واطعنا امرکا ستا امر موږ منلی دی غفرانکا نطلب غفرانکا یا الله ستانه طلب کوو ستا د بخښنې ربنا ای زموږ ربه و الیک المصیر او تا ته د ګرځېدل دي نو الیک المصیر کی اقرار شو بالبعث والجزاء یا الله تا باندې می ایمان دی ستا ملائکې منم ستا کتابونه منم ستا رسولان منم تا چې راته څه ویلي دي منم ستا د امر تابعدار ما تا نه بخښنه غواړم و الیک المصیر یا الله د مرګ نه پس بیا را ژوندي کېدل شته دی تا ته درتلل شته دی و الیک المصیر تا ته درګرځېدل دي اقرار پکې د باس او د جزاش لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت نه دی مکلف کړی الله یو نفس مگر په اندازه د وس او د طاقت د هغو مخکې سره یې ولګوه جهاد به کې څونه جهاد به کې چې څونه دې وس کېږي مال به لګې نو څونه مال به لګې چې څونه دې وس کېږي لا یکلف الله نفسا الا وسعها د وسنا ما فوق بر انسان مکلف نه دی تعالی الله وس درکړی دی بالنفس جهاد کې نو ډېره ښه ده تعالی الله وس درکړی دی بالقلم جهاد کې تعالی الله وس درکړی دی باللسان او بالبیان جهاد کې د جهاد ډېر اقسام دي که نو چې څنګه وس الله چاله ورکړی دی د هغې مناسب کار کوي یو سړي له الله وس ورکړی دی 100 لکه روپۍ خرچوي بل له وس ورکړی دی هغه 10 روپۍ خرچ کوي نو هر سړی د خپل وس مطابق چې دی ذمہوار دی نه دی مکلف کړی الله یو نفس مگر په اندازه د طاقت د دې نفسو لها ما کسبت د دې نفس دپاره ما کسبتو بدله د هغه عمل کسبت چې دی نفس څه کسب کړی دی وعلیها او په ده باندې ګناه ده او وبال دی ما اکتسبتو د هغې چې د کسب کړی دی د ده پیدا هم چې څه کړي دي هغه ورته اجر میلاویږي او په ده باندې وبال دی د هغه عمل چې د کسب کړی دی تعلیم د دعا ربنا لا تؤاخذنا قولو وی ربنا ای زمونږ ربا لا تؤاخذنا منسی موږ لره
ان نسینا هغه څه چې موږ پرېښو موږ نه هیر شو یا الله په هغې موږ منیسې او اخطانا او یا هغه چې زموږ نه خطا شو نو په دې ځای کې اشکال دا دی چې په نسیان او په خطا کې خو څه ګناه نشته دی نو څنګه وایي چې زموږ ربه ته منیسې هغه چې نسینا او اخطانا چې موږ نه هیر شو او موږ نه خطا شو په نسیان او په خطا کې خو ګناه نشته دی نیول مؤاخذه پکې چېرته ده نو علما وایي دا سوال د معافۍ د خطا او د نسیان دا دې ته اظهار د بندګۍ وایي یا الله ته به الله ته عاجز کې الله ته به ژاړې اظهار د بندګۍ به په دې کې کې یا الله نسیان رانه شوی دی خطا رانه شوی ده ته ما منیسې ربنا ولا تحمل علينا اے زمنګ ربا ولا تحمل علينا او ته مبارې په منګ باندې اسرن هغه بوج چې زمنګ وسو طاقت کې نه کما حملته على الذين من قبلنا لکه څنګه چې تا حمل کړو په کسانو باندې چې زمنګ نه مخکیو ربنا اے زمنګ ربا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به تما چې په منګ باندې هغه بار چې نوی مونږ لره طاقت د هغې د اوچتولو واعف عنا او معافی وکړې مونږ ته واغفر لنا او بخښنه وکړې مونږ ته ورحمنا او رحم وکړې په مونږ باندې انت مولانا ته زمونږ مولای زمونږ کارسازې انت مولانا ته زمونږ مولای کارسازې دا توحید شو فانصرنا دا جهاد شو علی القوم الکافرین او رسالت پکې پخپله راغی ته زمونږ مولا او کارسازې فانصرنا ته زمونږ مدد وکړې علی القوم الکافرین په قوم مقابله د قوم کافرانو کې آمین بفضل الله د الله په احسان صورت بقره تر دې ځای پورې انتها ته ورسېدل د دې صورت ډېر امتیازات دي خو یو څو امتیازات هغه دا دي چې صورت بقره کې کثرت د دلایلو دی لکه څنګه چې په صورت انعام او په صورت نحل کې کثرت د دلایلو عقلیه دغسې دلایل په دلته هم ذکر کړل دویم د دې صورت امتیاز دا دی چې صورت کې ذکر دی د بني اسرائیلو تفصیلا دا په نورو صورتونو کې داسې نه و لکه دلته چې صورت بقره کې و دریم د دې امتیاز دا دی چې پر رسالت باندې کم شبهات واردېدل نو د هغې ښایسته جواب په صورت بقره کې وکړ 9 شبهې وي موږ بیان کړې مخکې د پاتو شبهاتو علی الرسالت دې صورت کې چې کومه ده دا په نورو صورتونو کې داسې نه وه څلورم ذکر د قوانینو قبل الجهاد د جهاد نه مخکې څلور هغه قوانین دا امتیاز د صورت بقره پنځم په صورت بقره کې کثرت د احکام فقهیه و فقهي مسائل په صورت بقره کې ډېر او تقریبا شاه عبدالعزیز په فتح العزیز کې لیکلي دي چې 1500 فقهي مسلې دي په صورت بقره کې او تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې دا مسائلو کې جامع صورت ده او په دې صورت کې زر اوامر دي زر پکې نواهی دي صورت بقره کې او بل په صورت بقره کې امتیاز داو چې دې کې مسله د تحویر القبله رااله دا په نور صورتونو کې نشته دا د صورت بقره یو څو امتیازات موږ بیان